د شاتو د مچو کاروباریان وایي چې په پښتونخوا صوبه کې د ټول خیوات په نسبت تر ټولو زیات شات پیدا کیږي، کم چې د ملک په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. خو د بدمرغه دوی ته حکومت په نړیوالو مارکیټونو کې د هرڅ لپاره هغه زمینه نه برابروي کم چې د دې کاروبار په وسط کې پکار دی. دا خبره دوی په داسې حال کې کړې دي چرته چې په ټوله نړۍ کې شلمه مای د شاتو د مچو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. او هم په دې لړ کې نن د پیښور تانا پارم کې د شاتو د مچو کاروباریانو یو غونډه کړې و او بیا یو لاریون خوم اوويستو. د شاتو د مچو د کاروباریانو د سازمان نائب صدر شیخ جهان بادشاه وایي چې دوی په ټول خیوات کې 15,000 ټنو پورې شات پیدا کوي، خو بیا ورته د بېلابېلو خیوادونو په بارډرو بېلابېلې ستونزې جوړول کیږي او باید چې دغه لړۍ دی ودرول شي چې د خیوات اقتصاد نور خوم خشي. دا نننۍ ورځ چې کومه دی شلم مئی دا په ټوله دنیا کې نن منځل کیږي. د دې ورځې ډیر غټ اهمیت دی، خو د بده مرغه زمونږ په پاکستان کې په سرکاري توګه د دې ورځې هیڅ قسم تابع نه ده شوې. د وجې د دې نه د دې ورځې مقصد هم دا دی چې زمونږ څومره ستونزې دي، څومره مشکلات دي، کاغه بي کیپر ته دي، ټریډر ته دي او ایکسپورټر ته دي چې هغه موږ میډیا ته او دغه رنګي دنیا ته وکیو هغه ته تحفظ نشته دی. زمونږ کاروبار په دې ټیم کې د ګرانۍ د وجې نه د ډیرو غټو مشکلاتو سره مخ دی. کمی بهر منډیانې چې وي هغه زمونږ د لاس نه ووتلې، په ملک کې د پالیسیانو تسلسل نشته دی، د اکانومي سټیبلیټي نشته. سالانه د 1590 تر 900 کنټینره پورې چې کومه د مختلفو ملکونو ته د لیګل شي. خو دلته بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ سره یو لنډه منډی وه او هغه افغانستانو د افغانستان سره زمونږ ټولې لارې تړل شوي دي، ناواپاس دی، غاکي پاس دا، ګوسلۍ دی او دغه رنګې د تریمنګله پورې. نو دغه خلک زمونږ سره په دې کاروبار کې ډیر زیات وو، هغې ته ویزې نه ورکول کېږي. په تورخم کې چې کمې مچۍ اوس هلته اوړي روړي، موسم دی ګرم موسم دی، هغه مچو والا چې کومه دی هغې ته ویزې نه میلاویږي. بیا په افغانستان کې دومره ټیکسونه ولګېده، دومره مشکلات پیدا شول چې زمونږ مچو والا دې کاروبار پرېښودلو ته تیار دي. د شاتو د مچو د کاروباریانو د سازمان ستر سکرتر شیرزمان مومن وایي چې دوی د کاروبار زیاتولو په لړ کې ځان سره زنانه خوم شامل کړي دي او هغوی روزولي دي او اوس په کور دننه خپل کاروبار کوي او ګټې ترلاسه کوي. بالکل جی، دلته زمونږ اسوسییشن دی او موږ سره دلته د ترناب انډومالوجي سیکشن موجود دی چې هغه سالانه یو یا دوه ټریننګونه کوي او زمونږ خپل اسوسییشن تر اوسه پورې 400 کسان زمونږ د اسوسییشن نه د یو ان جی او په تور باندې هغه موږ ټریننګ کړي دي او هغه د دلته نه فارغ شوي دي چې په هغه کې زنانه هم شامل وي. په هغه زنانو کې 4 زنانه داسې دي چې هغوی اوس د شاتو تجارت کوي چې یو په ملکند کې ده، یو په پیښور کې ده او یو په نوخار کې ده. نو هغوی هم په دې فیلډ کې رالي او هغوی غواړي چې یاره د شاتو روزګار موږ وکړو، که موږ خپله دا تجویز دي خلکو ته ورکړی دی چې یاره د یو زنانه په کوڅو کې ګرځي، بنګړي خرڅوي، چپړې خرڅوي، بل څه کوي، نو هغه د شاتو تجارت هم کولی شي. نو دا یو ډېر بهترین تجارت دی او په دې باندې د هغه د خپل کور یو ښه روزګار چلولی. د ترناب فارم څېړونکي او د حشراتو د پیژندې ماهر ډاکټر محمد یونس وایي چې دوی هر کال د عامو خلکو د ټرین کولو لپاره مهم چلوي، په کوم چې دوی سره په سلګونو کسان تربیه شوي او اوس د هغې له امله دا کاروبار ډېر لوی شوی دی او وایي چې په بارډر چې کومې ستونزې راپېښېږي نو هغه دوی د حکومت وړاندې ایښي دي او زر به دغه ستونزې حل شي. 1979-80s نه دا ټریننګز کوي مختلف او هغه ټریننګ برکت دی چې نن تاسو ګورئ دلته دا مارکیټ او دا ایکسپورټ او دا امپیکټ تاسو ګورئ د هغې. نو دا زموږ سالانه یو ټریننګ کېږي. د دې نه علاوه زموږ سره اوس د صوبایي حکومت په مدد سره زموږ سره یو پراجیکټ هم روان دی چې هغه 10 پوټنشل ډسټرکټ چې دي هغې کې لکي مروت دی، کوهاټ دی، کرک دی، پیښور دی، نوشیره ده، سوات دی، چتراله پورې دا موږ ډسټرکټ سلیکټ کړي بټ آباد او مانسیرې پورې چې په هغې کې موږ ټریننګ ورکوو کسانو ته. د هر یو ډسټرکټ نه 50 کسان او 5 بکسې ورته ورکوو چې هغه خپل روزګار شروع. نه هغې کې ماشاءالله اوس د اوسه پورې موږ 2000 کسان ټرین کړو او د هغې به درته زه ووایم چې هغه 2000 کسانو کې پرون ماته یو کس ویډیو راولېږله خپل چې دې په لوسې شاید هغه ته اغوستل هغه بکسې هم صحیح وې، شاید یې هم واغوسته. نو دغه شانتې دا د روزګار یو ډېره ښه ذریعه ده چې په دې ملک کې موږ وایو چې دغه شانتې دغه شي خوره شي، په دې کې نوی خلک راشي، په دې کې زنانه هم راشي، کالج سټوډنټان پکې هم راشي، د یونیورسټۍ سټوډنټان. خاص کر موږ غواړو چې لکه زموږ دومره زیات پیداوار دی، تقریبا زموږ سره چې کوم خپل کلکولیټډ فګر دی نه هغه د ګورنمنټ په لیول 15000 میټریک ټن زموږ سالانه دی. په دې کې تقریبا 2000 میټریک ټن زموږ صرف ایکسپورټ ته هغه کویت ته دی، سعودي ته دی، دوبۍ ته دی، باقي زموږ یورپ ته او دغه منډیو ته رسایي نشته دی. نو د هغې لپاره موږ یو لیب اوس دا اسټیبلیش کوو چې دا به اکریډیټډ لیب وي، ISO سرټیفایډ لیب وي، د دې به سرټیفیکیشن باقاعده دې ته ورکېږي او هغه سرټیفیکیشن چې د دې سره وي نو انشاءالله چې زموږ به په ټوله دنیا په لیول باندې زموږ شات داسې کوالټي ده چې هغه مقابله موږ کولی شو. د شاتو د کاروباریانو د وینا تر مخه په خیوات کې د کاروبار سره خو 14 لکه تنان تړلې دي او 10,000 ټنه پیداوار ورکوي او هر کال د 15 تر 200 پورې کنټینر
زرګونه مال بهر هیوادونو ته لیږل کیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د شاتو د مچو کاروبار